ګرو پښتونستان په کار دی زموږ په ملک کې زموږ سره ډېر ظلم زیاتې روان دی خاص کر زموږ دا زموږ واړه تختې چې بیا په شل السلام علیکم ملګرو په دې سیټ سره دا ویډیو بل کوم تاسو باندې وایي مطلب هر یو پښتون نور د دینه څخه حاصل کی او مخې ته د دینه سره میسج څه پیغام حاصل کی تاسو بل ځلن سمګلران خو یو سمګلري او چیرې سمګلري زموږ پښتون دی هغه د مړو سمګلري یو قسم سمګلرانو کې شل قسمونه دي دا سمګلر چې دی کنه دا تاسو چرته دی دا ډېر یو اهم پیغام پکې پروت دی خاص کر زموږ د ټول پښتنو لپاره او خاص کر زموږ د پښتنو د ماشومان لپاره تاسو کوم دا چې دا سمګلران ډېر زیات سیوا دي په پاکستان کې خاص کر زموږ د پښتنو کې قسمه قسم دي خدا به کې اوس نوې قسم سمګلران نه وته ځکه چې ډېر په کم ریټ باندې توبه خدای پاکه د انسانیت انسانانو سمګلینګ کوي واړه ماشومان تختې د ویډیو را سره وګورئ ورسته بیا ورسته بس دا زموږ واړه تختې چې بیا په 100,000 روپۍ خرڅوي نو قیامت پر راځي نه د سپي او د کوتري بچي په 50,000 خرڅېږي او دی په 100,000 روپۍ خرڅوي څومره غواړې د اوسه پورې پټ بس دې کار کې اوس موږ ځان سره شامل کړي دا میاشت وکړي څونه ماشومان مو چل یو دوه نه چې اوچت کچته دی دا باندې پنجاب ته وړي دي نو چې پنجاب کې ورګ نو پسوې ور خرڅوي په دې موږ نه خرڅو هغه کس موږ ته دنه پیسې را کله زره کړه را کله 15,000 کله 10,000 دا یوې ماشوم اوچ دا پیسې ډېرې لګي نه بس موږ په مجبور نه پرړولې دا موږ خدا کار سره چنچغه پېټرول هم نه کی باچا سونه پیری سونه پیسې پیری څه شي باندې اما شوم چې خرڅ کې 1,000 روپۍ الله زره کله راګي کله 15,000 موږ ترا بس دا راته وای چې تاسو ته چې کومې زنانې داستا دا مې یو خزه ده مې لور ده یو مې خور ده بل دې بچیشته ما نور مشته تاسو دا ماشومان روچت کې کنه نو دا تاسو ډیره سور کوي دا خو زنانه سره یا پاپړې ماپړې ټافي مافي ماشومان لا ورکه ماشومه ته څنګه وچته زمونو چاته خزه دې څنګه وچته دا زنانه راوړي بس څنګه راوړي بس غیږ کې راوړي بس نه سجاړي راځي نه شکوي کني نه شکوي اړه دې نه خپکیږي چې دا ماشوم بیا یو سه پنجاب ته ولې نه خپکیږي موږ دې پر واړو د میاش کېږي چې موږ دې خلکو پر واړو په دې کوم خلکو پر واړو دا چې کوم دی لاور کې دي دا ماشومان چې تاسو پچا خرڅوي دا ماشومان بیا مخ کې چرته ځي دا په پنجابیانو خرڅي پنجابیانو باندې خاص کړي پنجابیان دې وړو څه کوي بیا هغه ځان ته غټي بس ځان ته غټي نه کاغي هم مخ کې خرڅي بیا و دې نه خبر خان دا دې څه دي ورور مې تاسو نوم دي عبدالرحیم عبدالرحیم دا کار چې دونه مدیر اسکه نو تاسو پکې خور شتا مور دې پکې شتا دا ولي دا نجمه دراسه دا پهله چانس زمادم څونه ماشومان موچت کړل دا یو دا او یو بل بس خپلم پسو خرڅ کړو ابل غ نجمه خرڅ کړو پسو هغه به ماته 1,000 روپۍ راوي دغه سونو عمر دغه یو شپک کاله به مو کله اوچت کړو دا یو میاش پکې نو هغه چوچتول نه کم ځای ته بهر لوبې کولی هغه زنانه راوستي و څنګه راوستي تا خو نجمینه تاسو ټوګه چې ماشومان څنګه تخته هغه پلار بیا ټلیفون ورته کې سره لمبر مامبري دي زموږ دا ویډیو کې ته په پښتنو کې تاسو نوې سمګلران ویل دا داسې درنده خلک داسې زناور خلک داسې حیوانات خلک همیشه لپاره د خپل ماشومانو خیال ساتي مین مطلب او مقصد می د خبرې دا دی چې همیشه د بار چې په هر ځای کې کله کور نه بهر یک په کور کې دنه په کلی کې کله کلی نه بهر یک په ملک کې کله ملک نه بهر اور سي چې خاص کر څومره پښتانه دي همیشه لپاره د خپل بچو د خپل ورونو د خیال ساتل پکاري ځکه چې داسې قسم یوسف جان خبره چې سپینن سبا ګران دي ولی خلک شوقیان شته ډیر زیات د سپوس مګلنګ کې اخلي خرڅي نو سپه کوتره باز د بهر ګراني ازما یو پښتون بچي زما یو پښتون دا غینه بارزاني دغه سمګلینګ با ارزاني نورونو داسې قسم خلک د معاشرینه او یا داسې یو قانون پکار دی چې مطلب داسې کیسز راځي او د داسې خلکو نه سرونه والا کی نو قانون نشته دی خاص کر یا پښتون په ملک کې چې کله انسانیت راغی کنه کله د انسانیت قدر وشو کله په کوم انسانیت راغی نو هغه په انسانیت دی چې د انسان نه سروا کم سړی ظلم کوي هغه نه سروا ځکه چې ظلم الله پاک نه خوښي مونږ انسانان مونږ خاص کر پښتانه نن سبا هم کړه دي او کوي خاص کر زموږ په پښتنو کې به انتهایی زیات ظلمونه شروع دي نو همیشه لپاره خپل کور خیال د خپل وړو خیال په خپل ساتل پکاري او یا پښتونستان پکار دی زموږ په ملک کې زموږ سره ډېر ظلم زیاتې روان دي خاص کر زموږ پښتنو سره
نو همیشه لپاره د ځان خیال په خپل ساتل پکار دي. زموږ په ملک کې دوه خبرې دي، یا پښتونستان پکار دی یا موږ له افغانستان پکار دی.